تم الحج والعمرة لله تاسو پرکی حج و عمره د الله د رضا د فاره فإن احسرتم فما استيسر من الهدي پس کې چیرې تاسو راو ګرځول چې قرباني ورکړي چې درته آسان وي ولا تحلقوا رؤوسكم تاسو خپل سرونه مخري حتى يبلغ الهدي محله دا هغه ساعت پورې چې قرباني خپل ځای له ورسیږي فمن كان منكم مريضا کچيري په تاسو کې یو مریض وي او به اعظم من رأسه یا په سر کې درد او ففديه من صيام او صدقه او نسك هغه دی فدیه ورکې د روزې یا د صدقې یا د قرباني دا د سورۃ البقره آیت نمبر 199 دغه یو حصہ ده الله رب العزت په دې آیاتو کې نبی علی السلام ته فرمایي چې حج او عمره فرقه نبی علی السلام چې په شپږمه هجری کې ولاړ دی راو ګرځاوي بیا په ومه هجری کې قضا عمره د لپاره نبی علی السلام روان سو نو الله فرمایي دغه فرقه او د چا د پاره فرقه د الله د رضا لپاره حج اور عمره صرف اور صرف د الله د رضا اور عجیب د عشق عبادت ته هر عبادت ځان ته دی دا هم یاد وساتئ په حج کې بزرګي نشته په حج کې انسان دی نه چې حج له ولر سره بزرګ جوړ شي داسې نه دی لیکن په حج کې د انسان د ایمان خوند او عشق دی د الله عشق چیرې دی هغه په حج کې معلوم شي په مانځ کې بزرګي ده په تبلیغ کې بزرګي ده په جهاد کې بزرګي ده دا ټول بزرګیان والا اعمال دي لیکن په حج کې د الله د عشق مناظر دي د رسول پاک د عشق مناظر دي البته تاسو ګور هر سړی داسې په عشق کې لهونه دي څوک غلي څوک راګرځي څوک اوازونه کوي عجیب عجیب طرز انداز دي دغه صرف او صرف د الله عشق او محبت دي دغه عشق او محبت د الله دومره خوښ دي چې د ټول اعمال دغه خوښ دي هغه حج او د عمره لارې چې ما استاد د پاره نن بل ایمانداري صدر ته د مسلمانانو په زړه کې هر څه خواهش ختم شي هر شي د پاره احتجاج دي هر حق د پاره احتجاج دي گیس نہیں ہم احتجاج کی بجلی نہیں ہم احتجاج کی اوبر نہیں ہم احتجاج کی اور خلق پر روڈ اور آوازی دا ارچا خلاف ناری دی حج دی دغه حج اور عمره سی بند د پرو ملک ته زی احتجاج ایتو کې احتجاج نه کی د دې دا مطلب دی چې د حج د عمره اوقات نسز ما واستاب بزرګ کی هغه درد هغه مين او محبت نستا ورنه د هر شي خلاف زموږ په ملک احتجاج کیږي د هر شي خلاف غټ غټ ملکو د سفارت خانو او مخته غټ غټ جلوسونه دي احتجاجونه دي نن د حج او عمره ناحق بند کړي ده په ګوره پر ریاض کې 40,000 خلکو اجتماع غوښتو 40,000 انسانان په یو صف کې سره ناستو 40,000 انسانانو اجتماع وسوله په حرم شریف کې په هغه ټیم کې لس کسان غم نه پرېږدي عجیب خبره مسلمانانو زما واستو په زړه کې درد ختم شو دغه شوق دغه ذوق دغه مینه محبت ختم دی کچیر زما استاد په زړه کې دغه مینه محبت مو ته आवाज پورته کړی وي چې څنګه زما استاد لپاره د حج او د عمره لار بند کی او ته یاد وساته چې دغه ملتزم د څو پر خلکو پریشي د الله پر د الله عذاب پر دې قوم باندې را رواني د ملتزم په وجه خو د الله رب العزت عذاب لري دي د خلک چې ملتزم نه نیولي بغاري وي الله چې کوم عذاب راولي هغه هم لري کی چې مسلمان په بغارو دي نن اغز ما استاد الله ستل دی به هر حال دا الله درزه مخته الله یو قانون بیان کی چې احرام واغوندي بیا به نه کاش کې مچې وکړي دم د قرباني دغه خامخا او کوي سر خړېل به هم نه کوي د سو پر چې تاسو حج یا عمره مکمل کړي نه دا د حج د عمره مسائل دي خو به هر حال فقه کې یو مشهور مسله ده هغه د چې حج فرض فورا نه کنه کې الله رب العزت په نزدیک په مجرم د دنیا سوال درې کاله مخکې چې درې کاله چې کوم ترتیب را روان دي 2 کاله 3 کاله سره حج او عمره ترتیب پر کوم خلک چې حج فرض هغه باندې چیش کی نا جوړ سو مر سو د دنیا سولاړ ارڅ هغه حج ته به پاتې سو فرض او حج دا د پاره چې پر چا حج فرض کیږي به شرط شرط ادا کی په دې کې تاخير دی نه کې چې فلان کې مسله یو مسله نه حج فرض سو فورا بندوبست وکړه چې پرایویټ کې سرکاري حج خپل ادا کا کني د دنیا څخه بولار سه نن خلک دا سوچ هم کې زه بولار سم زوی به حج سراو کې تا یو دیدار کعبه کول ستاد زوی 50,000 حج کول ما د خدای قسم سره برابر نه دي الله دې دا توفیق ورکړي